وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم باب اثبات عذاب القبر باب دے پا بیان دے اثبات عذاب قبر کی دیکھی مختصراً یوسو مباحث تا خیال کوئی اول بحث بیان دا مذاہب پا مسئلہ دا عذاب قبر کی او کیفیت دا عذاب قبر دویم بحث ازالہ دا شبہاتو پا باب دا عذاب قبر کی او دریم بحث تعریف دا قبر سلوی اول بحث بیان دا مذاہب پا مسئلے دا عذاب قبر کی او کیفیت دا عذاب قبر دا عذاب قبر بارک پروق اسلامیہ شپگ دی اول رائے دادا چه قبر کے راحت تکلیف سوال وغیرہ اسم نشتا دا دے وجنا چه مڑی کے حیات نشتا او دا طول سیزونا پا حیات موقوف دی نو چه حیات نشتا نو دا سیزونا هم متحقق ندی دا مسلک دا خوارجو دا بعض معتزلو او دا بعض مرجئو دے چه پاغی کے زرار ابن عمر او بشر المریسی شامل دی دویم مذہب قبر کے راحت او تکلیف صرف بدن تا حاصل دے دا روح دا دے سر اس تعلق نشت دا مذہب دا محمد ابن جریر کرامی عبداللہ ابن کرام ابو الحسین الصالحی دے لیکن دا روح دا اتصال نہ بغیر محض بدن تعذاب اور راحت قول یولو حماقت علامہ خیالی رحمہ اللہ فرمائی جوز بعضهم تعذیب غیر الحی بعضو جائز کرے دے تعذیب دا غیر حی آغا لاش چی روح پکی نئی او بیاوی ولا شک انہو سفستتن شک نشتا چی دا یو جاہلان قول دے دریم مذہب قبر کے راحت او تکلیف محض روح تا دے دا بدن دا دے سرس تعلق نشتا دام جہالت دے ذکا مزیخ و بدن و روح دوڑ کری دی و عذاب دے صرف روح تا ملاوی کی سلورم مذہب قبر کے او برزخ کے راحت او تکلیف روح مع البدن تا دے لیکن بدن عنصری نہ دے بلکہ جسد مثالی باور سرئی دا دے صوفیاء کرام و مسلک دے تاسو پہ پیسے دم کمزور مذہب دے زکا مزید گناہنو کم جسد کری دی جسد عنصری او عذاب دی جسد مثالی تور کول کیگی دا خر پزے قتل دا غور کول دی علیکہ پہ پوچھے کوشش دی دا دے چی خر تیز کے او لخت ورکی او خر لے نہ ورکے قتل دی لختی بندی کری نو خر تیزی گی
تاسو په پوهیږئ پنځم مذهب د نکیر او منکر د سوال جواب په وخت کې روح کلیتن بدن ته رامعاج او د سوال جواب نه بعد علیین یا سجین ته لاړ شي د انبیاء کرامو نه علاوه د نورو انسانانو ارواح د بدن سره هیڅ تعلق نه لري هلکه پې پوه شئ بس خبره خلاص شپږم مذهب قبر او برزخ کې ثواب او عذاب جسم او روح دواړو ته دی او د روح جسم طرف ته اعاده کیږي لیکن د دنیا پشان اعاده نہیں بلکہ د روح د بدن سره اتصال او تعلق قائمی او دا تعلق په مرتبه د لا بشرط شي کی موږ د پته نشته دا کیفیت مجهول له شرع نه دی بیان کړي د تحقیق گنجائش پکشتا او اعاده کیږي څنګه اعاده کیږي د ادخال اعاده دا کده اتصال دا کده لحوق دا کده مجاورت دا منګ په نه پويګو الکه په پوي چې دا د اهل سنت والجماعت مسلک هم دی او د جمهور سلف او خلف صحیح شو چې ثواب او عذاب جسم او روح دواړو ته ورکول کیږي او پکارم داسې ده ځکه دې دنیا کې مزه روح او بدن دواړو کړی دي نو چې تنعیمی او که تعذیبی دواړو نه وای د دې داسې مثال دی دا روح راکب دی او بدن مرکب دی پوهیږئ یو ړوندي او یو شلی پخپو دواړه د باغ نغلا وکي نو شل خو اوس لاس نه ور رسیږي انګورو له یا سیوانو له چې راکټېږي او د ړوند لاس خو ور رسیږي خو پته ورته نه لګېږي چې دا وږی دی که پاڼې دي او که څه شی دي هېڅ پته ورته نه لګي دواړه مشوره وکړي دواړه یو هېڅ هم نشي کولی نه ړوند ځان له څه کولی شي نه شل دواړه مشوره وکړي دا ړوند ورته وایي زه به دې په دې اوږو کښېنوم او اوچت به دې کوم او ته به انګور را کټ کړې او بیا به دواړه تقسیم کړو ته خو یې سیم ویلي او ورته وایي ډېره ښه ده نو ړوند کښېني او دا شل چې دی دا په اوږو اوچت کړي او انګور یا سیوان را کټ کړي او دواړه بیا تقسیموي او په دې کې د باغ مالک راشي دواړه ګیر کړي اوس به څه کېږي ستاسو څنګه خوښه ده چې سزا چاله ورکړي ړوند به ورته وایي زما څه ګناه ده چې دی نه وی نو زه دې ونې له خطی شم زه خو ده خېجولی یم دی مجرم دی زه نه یم مجرم او ړوند به ورته وایي چې د الله بنده نو دا را کټ کړې چا ده دا لاس د چا ور رسېدلی دی زه یې وینم زه عذر خو دواړه کولی شي خو د دواړو عذر بې ځایه دی ولې ځکه مزې د دواړو دي دقه شان روح کوي چې مزې بدن کړي دام نه ده صحیح او که بدن وایي چې روح مزې کړي دام نه ده صحیح دواړه به تعذیب او د تنعیم مستحق دواړه دي تاسو په دې خبرو پوه شئ یو څو شبهات دي د قبر د عذاب متعلق یوه شبهه او اعتراض دا دی چې کله داسې وشي چې د انسان بدن محفوظ نه وي په اوبو کې لاوشي یا په اور کې وسوځي او یا مرغان اخري نو دې دپاره به عذاب چرته وي دته خبر نشته تاسو به جواب وکئ
علامه نووي رحمه الله او حافظ ابن حجر رحمه الله او سلطان المحدثین مولا علی قاری رحمه الله فرمای چې عذاب او ثواب د پاره بقا د جسم ضروری نه ده. الکه په پوهیږئ تاسو په پوهیږئ کې په پوهی نشئ. د عذاب او ثواب د پاره بقا د جسم ضروری نه ده. دا چې عذاب القبر ورته وي دا په اعتبار د اعم او اغلب سره او که په دریاب کې لاوي شي هغه سره به هم دا معاملات کېږي. دویم اعتراض دا دی چې په دې قبر کې ثواب او عذاب شته نو مونږ یې وینو ولې نه؟ کوی خو مونږ به لیدلی څو میاشتې وروسته خلک دغه را کټ کي قبر را کولو کې ستې پاتې شوي یا سرک راشي یا بل څه چل وشي چې ویې ګورې نه پکې لړمانان او نه پکې میوې د جنت چې عذاب یې نو مونږ به لیدلی وی که نه معترض وي. تاسو به جواب وکئ. درې عوالم دي عالمونه. یو ته عالم دنیا وی، دویم ته عالم برزخ وی، دریم ته عالم آخرت وی. د هر یو قانون جدا جدا دی. لکه درې عالم دي، یو عالم جن، یو عالم ملک او یو عالم انسان. د هر یو طریقه کار جدا جدا ده. الکه ملائکه شته که نشته؟ کم دی مونږ یې نه وینو. پیریان شته که نشته؟ مونږ یې نه وینو. نو چې مونږ یې نه وینو دا نه ده چې هغه به نه وي. تاسو پرې پوه شئ. دا نه ده چې مونږ به یو لکه یو سړی تاسو سره کټ کې وده دی یو کټ کې او ته بلا باغونه وینې او مزې وینې په دې خوب کې او هغه چې کوم دی دا ګوري چې مار ورپسې دی او لړمانان ورپسې دی، لیونی سپی ورپسې دی او مخکې له دریاب راغی غوټ کند راله او درز دی وروغورځېږي. نو په دسه تېر شو په دسې تېر شو. په هغه ښه کړاو تېر شه که تېر نه شه. هغه چې راپاسې د سم خرابه دی او ته ورته هسې لګیا یې که وی ما به هم لیدلی وی ما ولې نه لیده. دا غلطه خبره ده که نه. بله دا ده چې تاسو به تپوس وکئ چې تا کې عقل شته که نه او نه ته به وایې نشته. وی به شته که نه. نو چې شته کم دی مونږ یې نه وینو نو نشته چې مونږ یې نه وینو. بیا به تاسو تپوس وکئ چې ته عالم یې که جاهل یې؟ وی به زه عالم یم. ښه عالم چې عالم خو هغې ته وایي چې علم په کیتا کې علم شته وی او وی به نشته ته جاهل یې. کم دی زه نه وینم چې زه نه وینم دا نشته. تاسو به پوه شئ. دا ګورئ جاهلانه اعتراض دی او د ملحدینو اعتراض دی، د مسلمانانو دا اعتراض نه دی. اوس مسلمانان کوي که نه کوي؟ و چې عذاب دی پکې مونږ یې ولې نه ګورو؟ نو دا ښه خبره نه ده. درېیمه شبهه مونږ نه ولې پټ دی؟ مونږ ته یې ولې راښیي نه؟ جواب دا دی چې ایمان بالغیب باقي شي او تاسو ته به حدیث به راشي وروسته به حدیث شریف کې یو ځای کې حدیث راشي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګورئ فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. کدا ویره نه وی چې تاسو به بیا مړی نه دفن کوئ نو ما به د خدای نه غوښتي وو چې تاسې ته هم د عذابونه درورولي وی لکه زه چې ساورم. پوه نه شئ؟ خو که دا تاسو ولیدل بیا به مړی نه دفن کوئ د ویرې نه. نو ایمان بالغیب دی نو موږ ته خدای نه دي راښودلي. الله تعالی د حکمتونو د وجې نه موږ نه پټ کړي. د دې دا معنا نه ده چې نشته. هلکه پرې پوه شئ. نو د قبر عذاب ګورئ زمونږ دا عقیده شوه چې د مسلمان روح علیین ته لاړ شي او د کافر روح سجین ته لاړ شي. د علیین نه د دې قبر سره د جسد عنصري سره تعلقي، د سجین نه د دې سره تعلقي. د دغه تعلق د وجې نه دومره اثري چې دا جسد ادراک د تعظیم او د تنعیم کولی شي.
ځکه ورته عذاب القبر وی، عذاب د قبر. کدی جسد عنصری ته نه وی بلکې روح ته وی، نو بیا ورته عذاب القبر ویل نو پکار، بیا ورته څه ویل پکارو؟ عذاب الروح. لکه پی پوی نشي. یو کتاب ما کتلی یو وخت کې، یو لوی مولا دی، هغه دا ویلي چې حضرت تانوي رحمه الله فرمایلی دي، حضرت تانوي رحمه الله فرمایلی دي چې دا کنده چې کم کې مونږ مړی خښ کو او بیا پې خاورې انبار کو، دا قبر نه دی، دې ته قبر نه ویل کی. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ دا غلطه خبره ده. حضرت تانوي رحمه الله دا نه دی ویلی. حضرت تانوي رحمه الله داسې فرمایلی دي چې قبر صرف د دې کندې پورې منحصر نه دی. یو سړی مرغان اخري، زناوري اخري، د زناورو خېټه د هغه دپاره قبر دی. اوبو کې کبان اخري، د هغه د هغې دپاره قبر دی. اوس وځي ذرات خواره وارثي چرچرته ذرات، هغه د هغه دپاره قبر. تاسو په دې عبارت پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ چرته دا خبره چې قبر د دې کندې پورې نه دی منحصر، او د دې نه دا فهم کول چې دا کنده قبر نه دی، نه دا څومره ناپوهي ده. نو که سړی یو فرقه کې راشي، فرقه بندۍ کې، نو ګوره سترګې په سړي څومره پټې شي. تاسې پې پوه شئ؟ که قبر څه ته وایي؟ مونږ وایو عذاب القبر. قبر وایي څه ته؟ امام راغب رحمه الله مفردات القرآن کې وایي القبر مقر المیت. قبر هغه ځای ته وایي چې کوم ځای کې د مړی کېښوده. او المقبره موضع القبور، جمعها مقابر. مقبره څه ته وایي؟ د قبرونو ځي ته ادیرې ته، او جمع مقابر راځي. دا بدیهی خبره ده، خدا تاسو ته د لغت د کتابونو نه یو څو حوالې در کوم چې قبر هغوی چا څه له وایي. تاسو پې پوه شئ؟ بیا وایي ابن منظور لسان العرب کی وی القبر مدفن الانسان و جمعه قبور. قبر هغه ځای ته وی چې کوم ځای کې انسان دفن شي، جمع قبور راځي. صاحب د منجد وی القبر مقر المیت و جمعه قبور. تاسو چې د لغت څومره کتابونه وګورئ، هغه به درته دا ووایي چې قبر څه ته وایي؟ دغې کندې لا چې لحد پکې جوړ کو، مړی پکې کیدو، دې ته قبر وایي. صحیح شوه؟ او ډېر کتابونه ما کتلی دي، دا کم خلک چې د دې خبرې نه منکر دي چې د جسم ته عذاب نشته، جسد مثالي ته وایي، هغوی څه وایي؟ د هغوی ډېر کتابونه مې کتلی دي، هغوی وایي دا کنده قبر نه دی. قبر شرعي و یا سجین دی د ومې ځمکې د لاندې، او یا علیین دی د و اسمانونو د بره، دې ته قبر وایي. تاسو پې پوه شئ؟ او بیا وایي د قبر نه مراد دا محسوسه کنده نه ده، دا اورپی قبر قطعا قبر نه دی، دومره یقین سره وایي، بلکې قبر علیین کې دی او یا سجین کې دی. بلا ډېرې خبرې دي، زما دې سره څه غرض نشته، تاسو پوهول مې مقصد دی. نورې خبرې به بیا تاسو ګورئ په خپله، او یا دې پند دپاره خدای خلک پیدا کړي، هغوی نه زده کوئ. خو مقصد مې دا دی چې ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله د منافقینو باره کې وی ولا تقم علی قبره. د دې څه معنا ده؟ دا د په قبر مه ودرېږه د دعا دپاره د منافق. نو څه معنا یې د په سجین کې مه ودرېږه که نه په دې زمینی قبر ښیي؟ زمینی قبر ښیي که د سجین ښیي؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حکم کوي چې ما به تاسو د زیارت د قبورو نه منع کولی، و زیارت د
چې مؤمن دی فیقول وی به اشهد انه عبد الله ورسوله فیقال له دته به ویلی شي انظر الی مقعدک من النار وګوره ستا ځای د ناستې ته د دوزخ نه که چېرته دې جواب نه ورا کړی قد ابدلک الله به مقعدا من الجنه الله تعالی تا ته بدل که د دې په ځای باندې ځای د اوسېدلو په جنت کې فیراهما جمیعا دواړه ځایونه به ورته وښیي واما المنافق والکافر فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل تا دې سړي باره کې څه رایه ده محمد صلی الله علیه وسلم ته به ورته وښیي فیقول لا ادري زه نه پوهېږم كنت اقول ما يقول الناس ما هغه څه ویلې چې خلکو څه ویلې خلکو هلکه پې پوه شئ فیقال له دې ته ویل لا دریت ولا تلیت نه پوه شوی او نه دې څه ویلي دي دې څه پر پوه شئ ویضرب وهل کېږي به بمطارق من حدیدین په چنګکونو د اوسپنې مطارق د مطرقتون جمع ده او د وهلو آلې ته وایي تاسو پې پوه شئ پلک پلکونه پلک پیژنئ که نه او اوس په دغه چې پې وهي نټ نه که نه ګټان چې غټ غټ ګټان چې پې غره کې ما تاسې پې پوه شئ نو وهي ضربتن په یو ګزار سره فیصیح صیحتن داسې چغه به کې یسمع من یلی چې نږدې هلته څوکي ټول به اوري غیر ثقلین پیریان او انسانان به نه اوري یا لکه غواګانې ماګانې هغه به م اوري ما والد صاحب رحمه الله به قصه کوله چې یو ځای کې یو مقبره وه نو چې کومې غوا به تشې متیازې بندې کړې نو هلته به بوتله یو زیارت و د هغې نه به چار چاپېره څو چکرې ورکړې نو بیا به متیازې جاري کړي نو پارسی کې چې کوم دی متیازو ته شاشه وایي او اردو کې ورته پیشاب وایي که نه نو هغې ته نوم ایښی و شاشه بند هلکه پې پوه شئ څه ورته وایي یعنې هغه زیارت چې متیازې بند دي ورځې به دا بزرګانو باندې د خلکو ډېر غلط نمونه ایښي یو ځای کې موږ وو هلته یو زیارت و خلکو ورته خیرن بابا وی صحیح ده او 40 ګزی دی او 9 ګزی دی او 10 ګزی دی دا خو عامې خبرې دي تاسو به هم دا اورېدلي هم دي او دا د من دانې ذموار دی او دا د جړي ذموار دی دا ټولې خلکو د ځان نه جوړې کړي هلکه پې پوه شئ او دا څخه کوي دا څخه کوي که نه به د دین وسیع هغې ته ناستې بلا پیسې ګټي دا کاکا صاحب زیارت دی نوښار نه مخکې چې دی مونږ یو ځلې تللي وو چکر له تللي وو نو بس چې کوم دی چې دې ته ورشو چې دا دننه پکې څه دي اوهو دننه غوړ څادر ایښی دی او دومره پیسو نه ډک دی چې د ورځې سمې پیسې دي دا هر قسمه نوټونه دي پکې او به دې ته یو کس ناست دي دا نمبر یې وایي د دن وسیع چې کوم دي که نه نسل د دې خلکو نمبر دی یو هفته د یوې بل هفته د بلې بله ده یو هفته چې یو وکړه نو ټول کال خرچه برابرېږي دومره پیسې دي او دا ناجایزې پیسې دي دا د دې سړي د ملک نه نه وځي ځکه ملک نه چې وځي خو تملیک به کوي که نه په غورځېدلو خو د ملک د چا نه نه وځي چې دلته ته پیسې چاله هسې واچې نو دا د هغه د ملکیت نه وتلي دي ملک نه به کله وځي چې هغه ته یې ورکړې چې دا مې درکړې صدقه هغه له هغې ورکړي دي بابا له یې وغورځولې نو بابا له د هغه د ملک نه نه دي وتلي په هغې کې تصرف ناجایز دی تاسو د ملیانو نه تپوس وکړئ مفتیانو نه تاسو پې پوه شئ نو خبره مې دا کوله چې دا غوا متیازې ولې کولې ځکه دا چغې او سورې د قبر د عذاب واورې د ویرې نه متیازې راخوشې کولې غواګاه څاروي خو یې اوري که نه تاسې پې پوه شئ او انسان خو یې نه اوري جن او انس نو خلکو دا جوړه کړې وه چې دا زیارت دا کار کوي متیازې د غواګانو خلاصوي هلکه پې پوه شئ که ما په البدایه والنهایه کې هم یو ځای کې کتلي وو دا چې مقبرې ته به عراق و که شام کې یو مقبره ښودلې وه ډېر وخت شو اوس مې ذهن کې نشته چې شام و که په عراق کې یوه مقبره وه هلته به چې څاروي ورنږدې کړل نو متیازې به ترې بهېدې هغې هم دقه وجه ده هلکه پې پوه شئ نو د جن او د انس نه علاوه دا نور ټول دا چغې اوري دومره چغه یو هلته خو ځان خلاصولی نه چې قبر دی قبر کې به څه کې مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی دلته یو دوه خبرې دي یو خو دا
ان العبد اذا وزي في قبر وتولى عن اصحاب انه لا يسمع قرع نعالهم د پیزار کشار اوري مړی اوري او کنه اوري دې ته سماع الموت مسله وای یله کانو دا مسلې چې دي د اختلافي مسله ده او دا د پخوان را روانه د صحابه او د زمانه نه پدې کې اختلاف را روان دي کم سیز کومه مسله چې د صحابه او د وخت نه اختلاف یې کې ډېر توسوي پراخي بکې د چا هر قسم رائے د ټولو احترام وکوي که څوک د سماع موت قائلین دي دا غویم احترام پکار دي چې څوک منکرین دي قائلین او منکرین ټول اهل سنت والجماعت دي الکه تاسو په پوه شئ او دلایل دواړو طرفو تشتا د چا خوخه د چې کم طرف دلیل داغه تراجح نو داغه خپل سوچ دي تاسو په پوه شئ نو دې کې ډېر جګړې یا دې کې اختلافات امت په فتنو کې اچول نه دي په کار چې خلک په فتنو کې واچول شي او د دې مسلې د وجه نه خلک په فتنو کې دي او ملایان ورته ویلي چې په قبر باندې چرچڼه کینی نر او ښځه پیژني دا به تاسو اورېدلي که نه م دې اورېدلي عوامو ته ویلي دي او ما ته چرچڼ نر او ښځه تاسو پیژنئ زه خو یې نه پیژنم څوک یې پیژني نو چې زه ژوندی یم نه پیژنم د مړي نیکه به م ونه پیژني او د قبر د پاسه نو دفظ هم نه ده پکار یا لکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ داسې عقیده به ساتو یا لکه چې بعضې مړي په بعضې اوقاتو کې د بعضې خلکو بعضې خبرې اوري لکه تاسو پې پوه شئ بس اتفاقي خبره ده تاسو پې پوه شئ دا چې کم د سماع موت نه منکرین دي هغوی وایي هېڅ یو مړی هېڅ یوه خبره په هېڅ وخت کې نه اوري دا صالبه کلیه شوه دا ټیک نه ده او دا بعضې زمونږ طرف ته چې کم خلک دي د زمونږ دا سوچ والا خلک دوی بیا تشدد کوي دوی هر مړی هر خبره په هر وخت کې اوري نو دوی ایجابي کلي کوي نو ایجابي کلي قایل مونږ نه یو او نه د سلبي کلي قایل یو بلکې مونږ د ایجابي جزئي قایل یو صحیح شوه بعضې مړي په بعضې اوقاتو کې بعضې خبرې اوري تاسو اوس پې پوه شئ دا ډېر بلا حوالې دي ما دلته دا را جمع کړي دي بلا بحث دی پکې ډېر بحث دی خو د وخت د اختصار د وجې نه بحث نه کوم مخکې کلونو کې مې پکې کړی دی بیا تاسو واورئ ډېر لیکل ما کړي دي دلته په دې موضوع باندې د انصاف خبره دا ده چې فعل جمله مړي اوري فعل جمله او فعل جمله مفاد د چا دی د موجبي جزئي دی موجبي جزئي دی او تاسې او که دا ووایو چې په مواضع و منصوصو کې موږ ته پکار دي چې د سماع موت قایله شي د دې نه خو انکار نه دی پکار یا لکانو دا چې کم خلک د نفع قایله دي هغوی وایي هېڅ یو مړی هېڅ یوه خبره په هېڅ وخت کې نه اوري تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ نو بیا به ورته ووایي چې انه لا یسمع قرع نعالهم دې سره څه کې نو هغه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله لیکلی دي وذالک فی اول الوضع البصائر کې لیکلي ما کتلی وذالک دا د اول وضع خبرې دي چې اول مړی کېښودی شي نو موږ تپوس کوو ادب او احترام سره چې په دې اول وخت کې دا چې موږ کېښوده مړی دی که نه دی میت دی که نه دی نو چې په اول وخت کې منې خو بس سماع موت ثابته شوه او که وایي چې اول وخت کې نه دی مړی نو بیا هم قبر کې سره کېښوده ژوندی هم پکې کېښودو جنازه دې د ژوندي وکړه هسې خبره کوو که نه تاسو خبرې د زما سوچ دی که نه وذالک فی اول الوضع وای دا په اول وضع کې دی نو په اول وضع کې څه مړی نه دی نه هلکه په اول وضع کې دی چې د مړي سماع ومنله نو صالبه کلیه دې خرابه شوه که نه نقیص د صالبي کلیې موجبه جزیه ده که نه ایجابي جزي دې ومانه که نه نو خبره خلاصه شوه بیا بعضې وخت کې وایي دغه تې ورکه ده خپل دغه تې ورک دی چې موږ څه ووایو که داسې وایي بعضې وخت کې داسې وایي چې مواضع منصوصو کې منو نه لکه دعوه دې د څه کړې ده د سلبي کلي کړې ده او مواضع منصوصو کې دي چې ومنل خو ایجابي جزي څه که نه تناقض راغلی که رانلی هلکه پې پوه شئ نو زموږ او ستاسو د انصاف خبره دا ده د انصاف نه به داسې کوو لکه دا بعضې خلک چې ډېر پسې نښتي دي او نه به داسې کوو چې بیخي دغه کوو که نه پې ډېره کوو بس بعضې اوقاتو کې بعضې مړي د بعضې خلکو خبرې اوري ځکه سلام باره کې حدیث راغلی دي د اول وضع باره کې خفق النعال حدیث دي دې سره څه کوئ تاسې پې پوه شئ دا د انصاف خبرې دي او زه تاسو ته یوه خبره وکړم دې باره کې یو کتاب دی سماع الموتى د امام اهل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله ډېر محققانه کتاب دی هغه وګورئ ډېر د انصاف خبرې دي پکې
د سماع موتا باره کې چې کوم احادیث راغلي مخالفین او منکرین د سماع موتا دا کوشش کوي چې د حدیث ضعیف وخی یا موضوعي وخی سند کمزور کې په دې کې لګیا دي او هغه باغې باندې محدثانه کلام کړی دی په سند د دې حدیثو باندې تاسو سبب کې ډېر څه زده شي خدا یو خبره ته کوم چې دې مسلو کې به وخت نه تېروئ نه به پکې تېرېږي زمونږ د دیوبند اکابرین چې کوم دي اکابرین هغوی د دې هغوی کې دواړه قسمه خلک شته صحیح قائل دي د سماع موتا او څه قائل نه دي تاسو به پوه شئ مولانا حسین علی رحمه الله رئیس الموحدین هغه چې کوم دی د سماع موتا قائل نه و شاه منصور باباجي رحمه الله چې د هغه معینات شاګرد و د تفسیر هغه د سماع موتا قائل نه و نو لږ موږ تاسو ته د ادب دایره کې اختلاف پکار دی دا اختلافات باید د ادب د دایرې نه بهر ادب د چوکاټ نه بهر نشي حدودو کې دننه وشي او په یو بل باندې الزامات تو نشي هله وایه دا خبرې ډېرې غټې دي دویمه خبره دا ده چې دلته ورته ووایي څه ورته ووایي ما كنت تقول في هذا الرجل نو سوال دا دی چې هذا کې خو اشاره کېږي قریب ته نه د دې نه خو حاضر او ناظر ثابت شو ځکه دنیا کې خو چې کوم دی بلا ډېر مړي کېږي څومره مړي کېږي شپږ زره کسان پیدا کېږي دا 13 کاله مخکې احصایه وه شپږ زره کسان پیدا کېږي و 13 زره په ګینټه کې وفات کېږي یوه ګینټه کې نو ګینټه کې چې 13 زره وفات کېږي نو په 40 ګینټو کې څومره شو دې ټولو ته چې نبی علیه السلام ګوري نو دا خو حاضر ناظر شه که نه په هذا رجل څه مطلب شو تاسو پې پوه شئ نو تاسو به جواب وکئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جسد مثالی ورته حاضر شي دویم جواب دار چې حجابات د مړي د قبر نه د نبی علیه السلام روضې ته اوچت شي او نبی علیه السلام ټولو ته ښکارېږي لیکن دا دوه جوابونه محدثینو ضعیفه ګڼلي دي صحیح جواب دا دی چې هذا کې اشارت هغه ذات ته دی چې معروف دی او په ذهن کې تاسو پې پوه شئ معروف دی په څه کې په ذهن کې تاسو پې پوه شئ نو په هذا سره ورته اشاره وکړه لکه په کتابونو د خطبو کې کېږي که نه هذه رسالتون که نه هغه کې هذا کې چا ته اشاره ما حضر په ذهن المصنف ته که نه دې کې ما حضر په ذهن المیت ته اشاره ده که نه هلکه پې پوه شئ هلته بیا وایي دا خطبه الحاقیه ده او ابتداییه ده که الحاقیه شي نو چا ته پکې اشاره ده که الحاقیه شي کتاب ته پکې اشاره ده دا هم غلطه ده ګورئ که الحاقیه شي کتاب ته پکې اشاره نه ده که نه کتاب کم دی کتاب خو د مصنف په ذهن کې دی دا لیکلي چې دي دا خو کتاب نه دی که نه زه ورپسې شه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار كشرت جنتيان فمقعده من أهل الجنة وإن كان الميت من أهل النار فمقعده من أهل النار جزاء الشرط کې ګورې عبارتونه حذف دي فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة الله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية یو یهودی خزوا داخله شو په عائشه فذكرت عذاب القبر عذاب قبر تذکره وکړه فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر عائشه ته وی خدای دې عذاب قبر نه بچکا فسالت عائشه رسول الله صلی الله علیه وسلم من عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشه فما رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد صلى صلاه ما نبی علیہ السلام دین روز نه درځي یو منځ کوي الا تعوذ بالله من عذاب القبر مگر پناه به غختره د عذاب الله من اعوذ بك من عذاب القبر الله. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبی علیہ السلام به یو باغ تیرېدله د بني نجار علی بغلة فقچر له ونحن معه منګ ورسره اذ حادت به چې مایل شوه دا قچره په ده باندې دیکه وخوړه کادت تلقي قریبه وه چې نبی علیه السلام ګزار کړي وإذا أقبر ستة چې هم کتل شپږو یا پنځه قبرونه وو فقال من يعرفو څوک پیژني اصحاب هذه الاقبر خاوندان د دې قال رجل انا زه پیژنم قال فمتى ماتوا کله مړه کړي شوي قال په شرک قال نبی علیه السلام ان هذه الامه دا امت تبتلى في قبورها دا امت یعنی جنس انسان دوی ته امتحان راځي په قبرونو کې
فلولا الله تدافنوا کچری تاسو مړي نه خولې لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر الذي يسمع منه ثم اقبل علينا بیا مخ موږ لرا وړو متوجه شمږ د بوجي فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا دي ویل نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن د هغه فتنو چې ښکاری یا پټي قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال رواه مسلم درود شریف اللهم صل علی محمد كما صليت